أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولقد بتاكي سراجات راغلي رسلنا فرشتي زمغا ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى فزيد سرا قالوا اغي ويلي فرشتو سلاما يعني السلام عليكم سلام دی پتا ابراهيم عليه السلام ته دو فرشتي راغلي د انسان په شکل کې قال ويلي ابراهيم عليه السلام سلام پتا سو دیم سلامي ان السلام علیکم وعلیکم السلام فما لبث بس وقت شوه نو وقت کړه نو اندا جا اشرایولو بعجل یسخه حنیز ورید کړه شوه ویلا لک وخت نو چې ابراهيم عليه السلام بیا یورید خیر راوړو او ابراهيم عليه السلام د زیات مهمان نوازو سره دوی نه پښتنه ورګه چې خوراک کوي نه کوي څوک یې څنګه راغلی او چې څنګه راغلل نو فورن روټي راوړه او دغه طریقه د پیغمبرانو ده دا د پیغمبرانو طریقه ده او موږ خو الله دې معافيو کې چې کله چا باندې چې نسکول بیا ورته چې خوځ کنه او وای دې لپاره چې کني بس کنه یار او وای دې لپاره او صد دې لپاره کو چې بل وای چې نه بس نور ما لپاره تل ضروری دي نه داغه د اورېدو پښتنه نه مخ کې بیا الله تعالی دې موږ تاسو کوم دغه صفت پیدا وکړي فلما بهر کلا را چې وی قتل ايديهم لسند دوی لا تصلوا چې نه رسیږي الیه اغسخي طرف ته نکرهم نو دې بدو غنل دغه ابراهيم عليه السلام شک شو دتا واوجسا او د محسوس کړلا منهم د دوی نه خيفتن يرا دغه چې ما ورته روټي راوړو د خوري نه څه چل دی زما ته په بدی اراده خو نه راغلی چې ما خوراک نه کوي یا څه خبره بل څه ده قالوا دی ویلی فرشتو لا تخف تم یریگا ان بشکمغا ارسلنا رلګری شویو الی قوم د قوم لوط علیہ السلام تا موږ لوط علیہ السلام قوم تا راتوري شویو د عذاب د پاره وامراته او بیبی دغه قائمه ولاړه د ابراهيم علیہ السلام فضحکت بس بخنداش ولا فبشرناها بمغه زیر ورکړه غیتا کور کې خو به الګ ګل جوړ شي وی کنه دغه چې اچانک بل مان راغلل الله خیرید کا الله بار یوړو ای خوراک نه کوي دا څوک ته څنګه چل الله فرشتي دي نو چې خلک خبر شو کور ولا خبر شو نو خامخ ځین کې چې وی ګور چې څنګه دي څوک دي چرته دي نو پردې نشاته ولاړه بل دي اشاره د پردې شتا او ولاړه و چې مونږ وګورو نو د دې خبري اوریدي نو په خنداش ولا او وی ویلي دي فرشتو زیر وله فبشرناها بس مونږه زیر ورکړو اغیتا ها اغیتا باسحاق د اسحاق علی السلام چې کینتا بچي پیدا وشي ومن وراء اسحاق او رسول د اسحاق علی السلام نا یعنی د اسحاق علی السلام بیا زوی پیدا شي یعقوب چې یعقوب بن یعقوب علی السلام قالت ولدي بيبي د ابراهيم عليه السلام يا ويلتا هاي نصیب زما هاي افسوس لکه موږ د خزو عادت څه وی هاي ډوبه شو ما دا تاندې ته ټکم ورکی هاي ارمان افسوس ته الدو زبدین بعد بچی راولم وانا او ز عجوزن بډایما وهذا او دا بالی خوان زما شیخ بوډا ده او په روایت کې دي چې 90 سال عمر داغه او سل کالو نه بر عمر د ابراهيم عليه السلام ان هذا بشکدا خل شيء یو خبره ده عجیب عجیبه دا عجیبه خبره ده یعنی بنده خندا و دا سرانداز کی نه وای قالوا دی فرشتو اولی اتعجبین ایت تعجب کوي اتعجبین د مؤنث صيغه د غبیبی ته وای اتعجبین ایت تعجب کوي من امر الله د الله د کاروننا رحمت الله د رحمت الله تعالی وبرکاته وبرکاتونه دی علیکم بتا سبحانه خدا الله رحمت ته د الله برکاتونه دی اهل البيت اے کور ولوا اے کور ودانه ابراهيم عليه السلام کور ولتا انه بشکا حمید صفت کړي شوی دی مجید او د لوی صفت خاوند دی یا د لوی خاوند دی فلما بهر کلا ذهبا شلالا عن ابراهيم عليه السلام الروع غيرا اكما يرى چې واجد سوق څنګه راغلي دي دلته پته ولګی دا چې زیره دی او فرشتي دي وجاءته اوراغت البشرى زیره یجادلنا نو جګړه شو په مونږ سره ابراهيم عليه السلام باندې کې الله وایي چې جګړه شروع کوم سره فی قوم لوط علیہ السلام قوم باندې کې او دا جګړه تاسو لږ اندازه ولګوي چې
ابراهيم عليه السلام باندې کې الله وایي چې ما سره په جګړه شو یعنی الله ورته بار بار دعاګانې کوي چې الله معافي کا او عذاب مور کا عذاب مور کا هغه وایي نو دا هغه د مینې او د محبت هغه خبرې وي چې څنګه بچي مور نه شي غواړي او مور انکار کوي د مسلسل همدا څنګه د ابراهيم عليه السلام هغه لوی غم په دې کې موجود دی او د الله تعالی هغه ډېر مهرباني هم په دې کې موجوده ده نه جګړه کوله موږ سره د لوط عليه السلام قوم مبارکي دا جګړه ولې کوله ان بشکا ابراهيم عليه السلام لحليم د بردبار او اواه او د یریدون کې او منیب او د رجوع کون کې او الله تا دا ټول داسې صفاتونه دي چې د چاته تکلیف ورکول نشي برداشت کوله نه دا به څنګه برداشت کوو چې ورارو لوط عليه السلام ورارو او د سره راغله او د عراق نه او هغه باندې د مقرر کړو ابراهيم عليه السلام مقرر کړو د قوم ته یا ابراهیم اعرض مخوړ او عن هذا د دې خبرنا انه بشکدا قد بتاکیک سره جاء راغله د امر ربک حکم استاد رب دا فیصله شوی دا وانهم بشکدوی آتیهم راضی په بدی باندې عذاب غیر مردود چې نه بشي واپس کوله رد کوله بنشي تردید بنوي دغه عذاب د پاره ولما هر کله جاءت چراغ له رسولنا فرشتي زمونږه لوط علیہ السلام ته اغذن الله لوط علیہ السلام ته ورغلی سی انو غمجن شو بهم په دوی باندې چې ویل دي دا فرشتي او دا فرشتي د الکانو په شکل کې راغلي او شکل هم خسته نو هغه غبراو چې دا قوم خو زما ټول بدعمل دي او بدعملیم ته دي الکانو سره د بدکاری دا نو په دې باندې غبراو شو چې دا وسکی او دواقا او تنگ شو بهم دوی پوری زرعن پزړه کې وقال وی ویلی هاذا دا یوم ورد عصیب د مصیبت دا چې چلو شو روز به دې سره څه کومه وجاءه اوراق لتقومه قوم د يهرعون چې منډي وهلې يهرعون هغه منډي ته ویل کېږي چې به اختیار سړی نه منډه وسی تیز ذات لل به اختیار منډه کړه الیه د طرف ته پته ولګی د کلی کې جدا سي خسته لکان راغلي دي ومن قبل اذن اولان كانوا دو يعملون عملون بكول السيئات بد هغه اشاره د قوم لوط عمل ته ده قال ولوط عليه السلام يا قوم ازما قوم هؤلاء دادي بناتي لونا زما هن دوی اطهروا ډېر پاکي دي زیا ذریعہ د پاکي ایدا لکم تاسو لپاره فتقوا الله او یریږي د الله نه بناتي لونا زما د دې په معنی مفسرینو کړی دي یا خو هر پیغمبر د خپل قوم لپاره په حیثیت د پلا دي نو تاسو هغه بیبيان یا تاسو هغه خدي یا پیغلي هغه سره نکاح کوي تاسو او زبر هغه بندوبست کوم تاسو ته او به غواړم تاسو لپاره ریکنشته وو کوم تاسو لپاره نو تاسو ولې دا بدکاری لپاره راځي او د کالکانو لپاره یا یاد لوط علیہ السلام په بچیانې وی لونه به او هغه طرف ته اشاره و چې زبر تاسو ته د خپل لونه پرشته کې درکمه خما بدی ملمانو پر رسوا مکه هغه زره تاسو رښتې وکمنه ډول ممکن دي کې دی شي دا دلونه زما چې دوی تاسو لپاره ذریعہ د پاکی دا او یریږي د الله نه ولا تخزوني عمر سوا کوي ما فی ضیفی بمانو مبارکی الیس منکم اینشت پتا سو کې رجلن څوک سره رشید چې هغه پسملار وی رشد چې هغه تعالی ور کړی پوهه عقل دومره تاسو کې یو خيار سره نشته دومره کوئی نشته تاسو ولې داسې کوی ظالمانو او د لوح علیه السلام په کیفیت به تاسو الله پویږي چې لږ دغه حیثیت تاسو مخې ته کوي بیا تاسو پویږي دا څومره یعنی څومره د قوم را پریشان کړو او څومره تنگ کړو ځکه چې د مسافر او د خدای د قوم نو سخرګنۍ او د خدای د سخرګنۍ سره ملګرتیا کوله دغه چې سخرګنۍ باندې کا د بل کار کوو او دغه کار کې د الکانو په خپل منځ کې د رښتیا د بدکاریانو او خدای هم هغه سره ملګرتیا کوله او دا قوم د مخالف دی نو اسیم سره تصور کی چې یو بل ځای کې تراګیر شي او بیا هغه ټول کله اسلام مخالفي بیا ستاسو خپل خدم د غي ملګرتیا کوي داغه به څه کیفیت وي یا غره پاره نو دی وجه د الله د نور لوط علیہ السلام کې څه چې کوي نو بندا انتهایی ترس راشي دغه په کیفیت باندې چې کوم دغه په دې وخت کې هم یا تاسو واوري هغه اوس قال اولی د قوم لقد بتاکی سرا علمت تپوی ته خبرې مالنا چې نشته موږ د بارا فی بناتکا ستاپ دی لونو کې من حق یعنی څه دلچسپي ما موږ په لونو کې څه حق نشته مطلب دا چې موږ هغه څه کوو هغه د پکار نه دي وانک بشکت لا تعلم خبرې ما پغشی باندې نوري چې موږ غواړو یعنی د الکان غواړو موږ قال اولی لوط علیہ السلام لو ان کاش چوي لما د پارا بكم پتا سبحانی قوتن سے طاقت او یا اوی و ما غستل شی
ما اغسته شوي الى ركن شدید یو قوم زور ورته پانا کاش کې ما مضبوطی مټي وای کاش ما سره خپلوان وای کاش زما خاندان وای یا بل یو داسې قوم چې تاسو مقابله کې ما دغه تنها سره و یوازې یو کسو او دغه قوم ټول مخالف او ټول په بدکاری باندې و نو هغه وجنه دغه فریاد او دغه आवाज بنده ته دغه وکي قالوا ذي اولی یا لوط د فرشتو ورته جواب کې اوسوره د لوط علی السلام د عجیبه کیفیت او د بکسی کیفیت چې ولیدو نو هغه ورته اولی یا لوط اے لوط ان بشکمغا رسول ربک رستولی شی استاد رب طرفنا غلطی رستولی شی استاد رب طرفنا لن یسلو نبرسیگی دوی الیکتا تا فاسری بستبوزا اسری پشپیت لوته ویل کیږي باهلک کور ولخبل بقطع من الليل فحسید شپینا د شپې یو حسینا دا کور ولا وبسا ولا يلتفت او رست دین ګوري منکم استاسنا احد ایسکم الا امراتک مگر خذبونزی د بیبی دی بونزی دا نور د تا بچی یا تمره دی نوسیدی یا نور او دا ځان سره وبسا او د خزه دلته پریدا او شاته ونه ګوري دغه چې عذاب راځي پدې کې څه आवाज راځي شور راځي تندر بوې زکه د کلی ببره او چتول الله تعالی او دې فرشتو ته پته حکم غوندي ته شوی چې دغه عذاب تاسو ورکړي نو شاته وګورئ نه شاته وګورئ شدید ترين عذاب الله تعالی دې تاسو بچ کړي د عذاب نه انه بشکدا مصیبها رسیږي بده تما اغه اصابهم چې وبرسیږي د نور قوم ته ان بشک موعدهم وعدد دوی ان عذاب وعدد دوی الصبح دا سحر ده الیسا آیا د الصبح سحر بقریب نجدی نه د نجدی د ډیر نجدی د الله دې تاسو بچ کی فلما به هر کله جاء چراغ امرنا حکم زمونږه جعلنا نمږه جوړ کړل عالیها اغبر خبره حصہ د دې کورونو صافلها لاندنی داغه ان پړ مخې می واړول هغه چې چتونو ان داسې کاکلی الله تعالی او چت کړل او به برنه الټ کړل او به په دزمه کې راو گزار کړل او دا شدید ترين سزا وا په سزاګانو کې د الله ځکه چې د عمل هم دومره قبیح ترينو او دا عمل نن سبا باقاعده په انګريزانو په دې ملکونو کې او په یورپ کې باقاعده هغه ته قانون حاصل ده د جواز او تداکار کول شي او باقاعده زيونه او غیره وغیره دغه لپاره او دا غرنګي دا مصیبت به زموږ په دې علاقو کې به زموږ علاقو کې به په پښتنو کې به د کلو کې نو دا شدید هغه ده به چې کم دي کې عذابونه راغلي دي هغه چې لکه تحقیق تاسو کوي نو تاسو اندازه ولګوي البته به عمل بخامخای په دا هغه کې چې کومه زلزلہ راغلي و هزارې کې نو التم چې څومره موږ ته خلکو خبره کړې و نو الته هم د بدکاری سره د الکانو دا خبره پکړې راځي ته ما ته په هنګو کې یاد دي په هنګو کې تقریبا ما خیال کې څه یو 20 سال غالبا مکی کې زلزلہ راغلی و یو کله بالکل لنکړې و بیا په غکلی کې ډېر توان کړو نو الته چې موږ څومره تپوس وکول یا کوم مشران براتلو پښتنه وکول نو دا عمل به ډېر زیاتو بهر قبیح ترين عمل دی او سزا هم د کرنګره وانترنا امغرا او رول علیه باغبن حجاره کان من سجیل د پخو خاورنا خاور چې کله پخې شي هغه اوسوځي دا غینا مندود سبل پسې یو پسې بل مسومتن او اغا نشان زاده او اغا کانی عند ربک استا پرد پنځ باندې ان کانه بچراتلو نو چې بچاو لګیدو د اغینو بل لیکل ور باندې او هغه आवाज وکړه چې درغه او هلاک شوی او یو چغه د هیبت په بنیاد باندې د لپاره چې کله سړی ته وایي چې ان د مړ مې کې نو د هغه سزا نورم ډیره سخته شو هغه مرګ هغه نورم سخت کی دا ټول شیونه د هغه د سختی ته اشاره ده او دا ما په خپل سترګو لیدلې دي الته چې کله غلې اورېدا هغه غلې چې مونږه ما تکړه کوټ کې مداسي شي وي وره هغه چې ما تکړه هغه کې خاورې هغه خو دا ما په خپل سترګو باندې لیدلې باقي نه خاورې خاور او الله تعالی دا سکرات را دې بچ کړي شاید الله تعالی یو احساس ورکول دي قوم ته چې تاسو باندې زړه غسي کولای شم عند ربک مسومه عند ربک اغا نشان دا د ورستا طرف طرفنا وما هي وندا ان ندا کله یا دا واقعا من الظالمین د ظالماننا ببعید لري ان دین ولی اغه سبقنا اخلی و الى مدین او مدین تم ولي قالوا اخاهم رود شعيب عليه السلام قال اول شعيب عليه السلام يا قوم اذا قام اعبد الله عبادتك اذا لا تعالى ما لكم نشتتا ذپار من اله ذو معبود غيره سوى الله تعالى غير اغنا يعني سوى الله نا ولا تنقصوا تاسو کمه مکوي المکیال په پیمانه کې والميزان او بتل کې اني بشکل چیم اراكم من متاسو بخير په خیر نه مراد تاسو حالت خده
یعنی دام نشي ویل چې موږ غریبانه دا غربت راغله دی او مجبور یو سو کنه حالت هم خله ولې دا غلط کارونه کوي دا دومره وته تلې کې دا دومره شی زیات کې او دا پیمانه دی به دې سره وتا څه وشي څه تبدیلی براشي ګوره مزستا سوچ حالت دستا سو خسته ده مالدار یی و انی وبشکذ اخاف یریکم علیکم بتا سبحان عذاب یوم اغورذی محیط چراغیره کون کړي ګیرا چون کړي ويا قوم اذما قوم اوفوا المكيال پرور کوي پیمانه والميزان او تلا بالقسط بانصاف سرا ولا تبخسوا تاسو کمه مکوي الناس بخلقو کی یعنی د خلقو اشیاءهم شیون داوي ولا تعثوا او تاسو مگر ذی فی الارض بزمکه کی مفسدین فساد کون کی بقیت الله باقی پاتی شوی د الله خیر لکم خدیتا اس دپارا څه مراد دی یعنی هغه شی چې په حلال وګټي هغه ډیر بهتر دی تاسو لپاره هغه تاسو د اخراجات او وغیرہ نه چې کم پاتې شي اگر کا غلط وي هغه کې الله تاسو برکت واچي خیر لکم خدای تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان وما انا او نه مز علیکم بتاسو باندې بحفیظ نگهبان قالوا دی اولی یا شعیب الصلاتک ایمون دستا تامرک حکم کیتا ته اندا نترکا چپریک دمونگا ما اغا یعبدو چې عبادت وکاو اباؤنا پلاران زمونگا وان او دا چې نفعل مونږ وکو فی اموالنا په خپل مالونو کې ما هغه شی نشاء او چې مونږ وغواړو او ته مونږ تداوی چې کني مونږ د خپل مال په خپل مرزي ګټلې دي دکې دې مونږ هغه نه کو چې مونږ خو خره ما پیسې ګټلې دي تاسو کې څه کار دي کله به بدی کوم او کډه مې به ګډاوم او کشراب پس کوم او کشر پس کوم دي کې تاسو کار دي او دا هر مالدار هم د غرنګي وای چې ورته دا مکو تاسو کې څه کار ما خپل پیسې دي خپل مزوره خپل وطن دی او داسې کوم او ان نفعل دا چې موږ اونکو فی اموالنا بخل مالونو کې ما اغه نشاء او چې موږ وغواړو انک بشکت لانت امت الحلیم تو خياري الرشید او تا کې خو الله تعالی پوهه درکړی دا نو ته ولې دا څه خبرې کوي قال اولید ورته په جواب کې یا قوم زما قوم ارایتم ایا ګورئ تاسو ان کنتو کچریا مز علی بینه فخر دلیل باندې من ربی د خپل رب طرفنا ورزقنی او اگر رزق را کړی ما ته منه د خپل طرفنا رزقا حسنا رزق خیستا روزی خیستا وما اريد اذن غړم اندا چې او خالفکم مخالفتکم تاسو الی ما انهاکم عنه د اغنا چې تاسو ته منی کوما او اغنا منی خپل نشما ان اريد نه یمز ان نه غواړم از الا الاصلاح مگر جوړا روغه کول ټیک طریقې سره مستطاعت او څومره چې می طاقت وی و ما توفیقی او نشته وسما الا مگر بالله بالله باندې دې ان ما خو توفیق نشته دې خبره مگر الله چې څومره خو خده علیه توکلت ما باغ باندې ځان سپارل دې و الیه وغه طرف ته انیب زورلون کما رجوع کون کما انابت کون کما ويا قوم ازما قوم لا يجرمنكم مجبور دي نه کی تاسو شقاقی مخالفت زما اندا چې یصيبکم ابرسی کی تاسو ته مثل ما اصاب پشاند اغه چې رسیدل او قوم نوح نوح علیہ السلام ته یعنی ما مقابله دي تاسو په دې باندې مجبور نه کی زما ضد کرانه شي ګوره چې ما سره نه لګي عذاب ته ځان برابر کړي ازما ضد په ځان مسوره وای عذاب در باندې راشي چې نوح علیہ السلام قوم ته او قوم هود یا هود علیہ السلام قوم ته او قوم صالح یا صالح علیہ السلام قوم ته وما قوم لوط او نه قوم لوط علیہ السلام منکم تاسو نه بعید لري هغه خو لري هم نه دی داغه واقعم ډیر وخت نه شوی چې تیر شوی دی داغه نه سبق واخلئ تاسو واستغفروا ربکم ابخنوا غړی د خپل ربنا ثم بیا توبوا باسي الیه هغه طرف ته ان بشکر ربی رب زما رحیم مهربان دی ودود او مینا کون کې دی قالوا دی اولی یا شعیب ما نفقه مونږ نه پویګو کثیرن ډیر ممد اغنا تقول چتی وای دته چی وای په دې خبره مونږ نه پویګو وان بشک مونږ لا نراک ګورو تافینا په خپل منځ کې ضعیف کمزورې ولولا رحتک کچیر نه وستا دغه خاندان استغفلوان لرجمناکا نو مونږ به ته پکانو وشته رجم کړي به مونږه وما انت اونیت علینا بمغه باندې بیعزیز ورور یا غالبا قال دی ورته ویل یا قوم زما قوم ارهتی آیا خاندان زما عز پتا سو باندې زورور لګي علیکم پتا سو باندې من الله تعالی نا الله نه یریږي زما خاندان نه یریږي زتا سو یرومد الله نه چلا نه ویریږي ایمان راوړي او تاسو ما خاندان نه یریږي دا څومره عجیب خبره ده
واتخذتموه او تاسو نیولې ده هغه وراءکم مرتد شغاننا ظهریا شا طرف ته یعنی غردولې ده تاسو هغه ان ربي بشک رب زما بما باغ سبحانه تعملون چې تاسو کوي محیط ګرا چون کې ده ويا قوم ازما قوم اعملوا عملوا كي على مكانتكم بخپل ځای یعنی بخپل طریقې انی ذی عامل عمل کنون کما بخپل طریقه باندې سوف تعلمون نظر د قیامت فاوردهم بس دوی به داخل کی دوی النار اورتا ان فرعون ورته مخ کی وی او د قوم ور پسی وی دا ټول به اورتا ورننوزی وبئس الورد او ډیر بد زید د ورتلو المورود هغه بد زید کوزیدو بد زید ورتلو د کوزیدو یا بد زید جمع کیدو ورد المورود زید ورتلو او سم ورتلو اصل کې لفظي معنی د ورد ګدر ده ګدر هغه زید چې کوم دینه اوپر اورل کیږي خلق ورته بجما دینو دا ډېر بد ځای چې خلق را جمع کوي خپل ځان ته ذالک دا من انباء القرى دا کسی دی دا کلو ولونا نقصو جمغه بیانو علیک تا من هاذن د دین قائم ولادی دنه کلو نشانات ستدي لکه د سمودیانو هغه نشانه خو یو ټکم غلط و پاتې ذالک من کوم ذکر په واتبعوا دمغه واتبعوا اور پسې شدوی پسې په هذه بدی دنیا کې لعنت اللعنت و یوم القیامت برز قیامت کې به باثر رفض المرفوض ډیر بد زید د ورکلو هغه زید چې دی ورچی ذالک من انباء القرى دادی هغه خبرونه دغه کلو ولونه کیسې دغه کلو ولا نبا خبر نقصوه چمغه بیانو علیک پتا باندې منها د اغینا قائم زنا ولادی وحسید او زنا ربلی شیوی یعنی ختم دی زنو نشانات اوسم شته دي لکه د صالح علی السلام د قوم یا د هود علی السلام غلوی چې کوم په غرونو کې هغه اکندې جوړې کړې خپل ځان لپاره د اوسېدو لپاره زنو نام او نشانه نشته لکه د لوط علی السلام قوم وما ظلمناهم او من په دوی باندې ظلم نه وکړي د خلکو باندې ولکن دوی ظلم کړي او انفسهم په خپل ځانونو باندې فما اغنت بس دوی ته فائدہ ورنکړه دوی به پروا نکړل عنهم دوینا لره نقلو دوینا الہتهم اغخدایان دوی التي اغخدایان يدعون جدي برابل من دون الله سوا د الله تعالی نه یعنی ما چې عذاب ورکو نه د دوی خدایان په دی وخت دوی ته پکار را نغلل من شهد تشینا لما هر کله جاء چراغ امر ربک حکم استاد رب نو استاد رب حکم چې نشي سارولې نو هغه د پاره به ته عبادت کوي وما زادوهم او زیات نکړو دوی د پاره د خدایانو ته اشاره ده یعنی دی خدایانو دوی ته اضافي فائدہ ورنکړه غیر تدبیر سوا د هلاکتنا صرف هلاک لل نور فائدہ ورته ونه رسوله دنیا کې مو خړل اومده یو خړل او بیا ورته فائدہ مو نه رسوله نه داسې خدای الله دې موږ بچ کی داسې خلقنا وكذلك هم دغرنګي اخذ ربک ول دي استاد رب اذا هر کله اخذ شغا انسی القرى کلی قومنا وهي اوغا ظالمه ظلم کړي وی ظالمان وی ان بشک اخذون ول الله تعالی علیم شدید دی دردناک دی شدید سخت دی ان فی ذلک کن بدی کل آیه النخذا نشانا دا لمن اغشا د پاره خاف جغ یریږي عذاب الاخرته عذاب د اخرتنا بخاری شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله تعالی ظالم ته مهلت ورکړي خو چې څومره د هغه مهلت وګدوي هم دومره الله تعالی د هغه نیول هم په سختی باندې کوي یا څومره چې هغه په مهلت کې فائدہ ډیروي هم دومره الله تعالی د هغه عذاب یا تکلیف هم دومره شدید وي الله دې تاسو بچ کی ذالک یوم مجموع د غورت دا چې په دې کې به راجم کړل شي ورځ د جمع کېدو دا لفظي معنی دا سکوا دا ورځ د جمع کېدو دا له هغه د پر الناس خلق وذالک یوم او دا ورځ د مشهود چې ټول په کې حاضر کړل شي وما نؤخره امغه نورس تکو اغا ورځ یعنی موږ دې نه نورس تکو الا مگر لاجل معدود یونټي مقرره پوری یوم اغا ورځ اعتراف شي لا تکلمو خبر بنه کوي نفس هیڅ یو کس الا مگر باذنه په حکم د الله ان نه بشي هیڅ خبره کوله بل چا سره مگر په حکم د الله تعالی شق فمنهم بزنه دوینا شقی سخزړه یعنی بدبخته زنه بدوینا بد قسمت ای وسعید او زنه بکی خوش قسمت ای فاما الذين بسغا کسان شقو چې غبن نصیب ای ففي النار بذيب اور کی وی لهم دوی د پاره بفیها بدی اور کی الله دې تاسو بچ کی زفیر ذخر اغ نار ته ویل کیږي چې ډیر زور سره هغه اوباسي هغه نار
یعنی د خره غوندې چغې به وهي الله دې تاسو بچ کی وشهیق او عام چغې ته ویل کی شهیق هغه چغې ته ویل کیږي چې د خر هغه आवाज په اخر کې نری غوندې شي او دا کله چې سړی ډیر په درد کې وي په درد وخت کې چې هغه کله ډیر رمباړي وهي نو غرمباړي هغه وهي او غرمباړو کې جګه ستړي شي او یا باخري کې هغه یا ازویره کوي داسي او دا الله دې موږ تاسو بچ کی یا الله تعالی موږ بچ کی مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول امت د دینه بچ کی خالدین هبشم وی دوی فیا باغی کې ما دامت السماوات ثمره پوری چې قائم وي اسمانونه والارض ازمکا الا ما شاء ربک مگر ثمره چې خو خوید الله سوره ابراهیم کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 48 ختم کې 48 کې چې دا څنګه وی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات او دین دا څومره چې دلته الله د اسمانونو د زمکه ذکر وکړو نو دا د دې اسمان زمکه ته اشاره نه ده دا د قیامت اسمان زمکه ته اشاره ده ځکه چې الله په سورۃ ابراهیم کې فرمایي چې الله به دا اسمانونو او زمکه بدل کې په نور باندې ان ربک بشک رب دستا فعال کون کده لما د هغه خبر یرید چې هغه وغواړي واما الذين وكسان سعدوا جغا خوش قسمت کړي شي ففل جنت وذيب بجنت کی وی خالدین همیشه بوي التا فی باغ جنت کې ما دامت السماوات والارض ترسو پورې چې قائمي اسمانونه او زمکا الا ما شاء ربک مگر دا چې وغواړي الله عطا ان دا ورکړه دا ورکول دي غیر مجزو سیدا نه ختمیدون کی دي دین اورست بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده فلا تکو بستمکیگا فی مریتن بشکی ممد اغنا یعبدو چه عبادتی کئی ها اولائی دا قوم دا خلق ما یعبدون دو عبادت نکی الا مگر کمال کسنگا یعبدو عبادت کڑیو آباؤهم پلارانو نکونو دوی من قبل دین اوڑان دی یعنی دوی سره نوے دلیل نشتا خو پلار نکو طریقے روان دی اگو عبادت کڑیو نو بدین دی عبادت کئی وَإِنَّا بِشَكَمُنْغَا لَمْوَفُّوهُمْ وفابو کدوی سرا یعنی پورا بور کدوی تا نصیبهم اسد دوی غیر منقوص چې کمه بنشي کوله باغې کی بغیر د کمولو دا غینا ولقد بتاکید سرا آتے نمغه ورکړو موسی کتاب موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فيه باختلاف وکړل شو باغ کتاب کې ولولا کلمه کثیر نو فیصله سبقت دوړان دي نشوي من ربک استا درب طرفنا لقضیان فیصله بشي وي بینهم د دې پوړان د دې پمنس کې وَإِنَّهُمْ بِشَكَّدُوا إِلَى فِي شَكٍّ فَشَكِّ دِي مِنْهُ داغه طرف نموري په مضبوط شک کې په وَإِنَّهُ بِشَكَّ كُلًّا دا ټول لما هر کلا لا يوفينهم چې خامخا بدوی ته ورکی بدل د دوی ربک رب دستا اعمالهم په بدل د عملونو د دوی کې انه بشک دوی ان بشک شان داده بما يعملون عملونه چې دوی کوي خبر دی الله تعالی باغه باندې فاستقم بس ته مضبوط اسرا قائم اوسېګا دا اهم آیتونه دي باندې لږ توجه کوي تاسو اما خیتیز راولو نه غیبانه به سره به توجه شي د درې څلور پنځه آیتونه فاستقم یعنی په دې دعوت باندې ته مستقل اوسېګا د دې نافرمانی او د دې ضد او د دې حد درمی ته مګوره تخپل کار کوا استقامت سره کمال کڅنګا امید تا چې تا ته حکم کړي شوی دی باغی طریقې سره ته دار سوا ومن او څوک تابه چې هغه ته بو بستما کتا سره ملګری شو را واوختو او دا ملګری شو ولا تطغوا او ته حد نه ما اوړه انه بشک شان داده بما تعملون هغه عملونه چې تاسو کوي بصیر بغلیدون کړي ولا ترکنو او تاسو ممایل کیږي یعنی منی د کیږي ال الذين اغ خلق طرف ته ظلمو چې هغه ظلم کړي دي فتمسكم النار اور بدته ولګي یعنی چې کله ته پوي چې دا ظالمان دي او ان الشرك لظلم عظیم نو شرک ټول نه لوی ظلم دی نو داسې خلکو ته منځ دي کیږي کني هغه مشرکان چې شرک کوي هغه شرک د وجنه اور بتا ته هم ولګيږي دا غي په داسې پروګرامونو کې چې هغه په شرک باندې دي او په داسې هغه واقعو پروګرامونو کې چې هغه پروګرامونه د نافرمانی دي د ظالمانو دي یا نور ظالمانو سره امداد کول چې په هر صورت کې دي هغه ته د اوټ په صورت کې دی هغه سره د ملګرتي په صورت کې دی هغه سره د خاندان په صورت کې دی هر هغه صورت ته ځغنه ته خبره خوستا د وجود هغه د پر هغه په ظلم کې ملګرتي کوي نو الله وي منځ دې کېګا کني اور بتا ته مولګي زهره خبره ده چې زه ته نږدې ته اور ولګي ته ته مولګي الله دې موږ تاسو بچ کی او بیا چې کله دا کیفیت راشي و مالکم نو نبوي تاسو د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه نشته تاسو د پاره من اولیاء څوک دوستان ثم بیا لا تنصرون تاسو سره مدد نشي کېدای نور مزید وسیله نصیحت ته واقیم الصلاه
او منځ قائم کا تابع اوسېګه په خپل قائم اوسېګه په مانځ باندې طرفین نهاري دوړو طرفونو کې د ورځې نه سحر مقام وزلفا او څه حصہ من الليل د شپې نه یعنی څه حصہ د شپې نه هم وزلفن د څه حصہ من الليل د شپې نه ان الحسنات ازکا چې د نیکیانه یذهبن السیئات دا بوزي ګناهونه ستاسو نیکیو د بدیل ریکولو لپاره ذریعہ جوړ شي عامه معنی دا ده او دا عامه معنی استعمالي کې هم تاسو هم دغه معنی کوي خو یو معنی د دې دا هم دا بعض مفسرینو کړي هم دا چې ان الحسنات یذهبن السیئات ته د خپل کار درست کوا یعنی د اقامت الصلاه هغه نه مخکې ظالمانو سره ملګرتیا نه کول هغه نه مخکې په خپل کار باندې استقامت اختیارول دا ټیک طریقې سره کوا یذهبن السیئات د استاد قوم د بدی والا تعالی لري کی تا د پاره د دشمنی والا تعالی کم کی تا د پاره به حالات الله تعالی جوړ کی نو د هر یو دای د پاره اند کرانګ الله تعالی حکم دی او د منځ باندې کې مخکې تفصیل سره خبره شوې ده هغه تاسو مخکې نم خبر یې ذالک دا ذکر نصیحت ته للذاکرین دا هغه چا د پاره چې هغه نصیحت خو قبلې کنه نصیحت کوا خو چې نصیحت نه قبلې نو هغه د پاره فائدہ نه کوي واصبر او صبر کوا فإن الله بشک الله تعالی لا یضيع نزع کوي اجر المحسنین بدل د نیکی کوونکو خلقو دا د دې ځنا د آیت نمبر 112 نا تر 115 پورې کله چې تاسو د قران کریم دا دعوت ورکوي او په دې کې ستړی کیږي یا خپکیږي یا تاسو درد رسی او ته د قران کریم سره ستاسو تعلق موجودي او ته الله تعالی په دې تعلق کې بار بار الله تعالی هم د کرانګي داغه درکې اطمینان به درکې تا دا خبره کوي تا دا حکم کوي نو بیا په هغه کیفیت کې نو اوسو کیفیت زمونږه آرام دی ایسی لګیدل دی بجلی شتا آرام دی امن دی مخالفت نشتا خې مزيدي نو پدې شی باندې سره آسان سره نه پوي خو چې کله کیفیت تاسو برابر شي بیا تاسو اندازه ولګي چې د خبره په هغه کیفیت کې څومره اهمیت لري هغه او څومره ضروری تاسو لپاره دغه منل هغه باندې ځان پویول بیا هغه طرف ته دا اتونو طرف ته تاسو ته توجه ګرځول فلولا كان بسول نشول من القرون دکلنا من قبلكم تاسو نوړان دي چې اولو بقيه خواندان د عقل ذو عقل هغه چې هغه اهل وي د خیر اهل خیر ولنه وغدسي یعنی په مخکینی قومونو کې هغه خلق چې هغه عقل لرلو یا هغه د خیر خواندانو ولی ينحونا دا خلق چې من کړی وي عن الفساد د فساد نه هغه د خیر ولو خلقو دا خلق د بدینه ولې نه منې کول فل ارض بزمکه کې الا مگر قليلا لگ ممن اغنا انجینا چې موږ نجات ورکړو منهم دا غویتا هغه لغون د کسانو چې موږ نجات ورکړو که عام خلق په دې باندې متفق وي او هغه په دې کې کوله چې دا خلک بچکړي وي نو بیا هغه کوله شو دا خبره واتبع او پیروي کوا الذين ادعوا کسانو واتبع او پیروي وکړه الذين وکسانو ظلموا چې ظالمانو ما دغه خبرو اترفو دا ټکه ملک په معنی کې ګران دي مترف چې کوم دی کنه مترف دا مخکې بم راځي دا ویل کېږي هغه دولتمن ته چې هغه د دولت په بنیاد باندې نافرمانه شوی دولت داسې دولتمن چې دولت په بنیاد باندې هغه نافرمانه وي او هغه دولت هغه په نافرمانی باندې مجبور کړي دته ویل کېږي مترف او د جمع د مترفین مخکې برازیم تاسو وګورئ او دلته الله تعالی فرمای اترفو یعنی دې په دې کارونو باندې دې مالداری را مجبور کړیو دای دا مالداری دې لپاره باعث ته کار او دې غلطي او دې پیغمبرانو یا د نیکانو خلقو نافرمانی و غیره وا ما اترفو هغه څه چې دیتا آرام ورکړی شوی او د دې مالداری ورکړی شوی و دیتا په هغه کې وکانو مجرمین او هغه مجرمان وما كان ربك او نه رب دستال يهلك جغا هلاكي القرى كلي بظلم معنی په ظلم سره مطلب یعنی په سزا د ظلم کې واهلها او اوسیدون کې د کلی مصلحون هغه جوړی کون کی وی اصلاح کون کی وی نو الله لایب لیکلی نه ورانی او دا د حل کړی چې ورانی کې پاکي ګوره یعنی الله په ولې هغه کلی ته سزا ورکړي چې هغه کلی کې د خیر خلق لا موجودي نو د دې دوه درې آیتونو خلاصه څه دا اوس تاسو ورته خلاصه داوا چې کله ته سرستا نور ملګری په خیر باندې متفق یي او نور خلقو ته د خیر دعوت ورکوي نو هغه تاسو د کلی هغه بادانو باندې به هم الله کله نه ورانه خو کچېره باغی بدی کې تاسو شامل شئ
او تاسو شمولیت بداوی چې هغه ته د هغه بدای کې دعوت نه ورکوي د نه کوي یا د منی کولو نو بیا الله تعالی تاسو باندې هم د کرنګ عذاب کوي دا خلاصه ده دا ورستنی آیتونو ولو شاء ربک کچره خو خشی و رب دستا لجعل الناس یکری به خلق امه واحده دل یوا ولا یزالون هر مشبوی دوی مختلفین اختلاف کوونکی پدې کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد ساتي چې دریمه دعا زما قبول نشولا او دا اختلاف وی نو ته بده باندې مخره چې کنه دا ټول بزرا جمع کړل شم دا اختلاف وی زړه په دې اخرى چې تا د خپل کار د حق ادا کړی دی او کنه دی ادا کړی دا د زړه په خبره ده او بده باندې پریشان اوسېګا دې لپاره کار کوه مهنت کوه خو خلکو سره ملګرتیا کوه دعوت ورکوه څومره چې تاسو رسیږي خو بده باندې چې کنه دا ټول متفق شي او بیا به دا کار کی الله وې داسې بنه کی الا من رحم ربک مگر هغه دا یعنی مگر سوا د هغه چانه چې رحم وکي په هغه باندې نو هغه تابعدار شي ولذالک او عمده غرنګي خلقهم پیدا کړل دوی وتمت کلمت ربک او قرش ولا خبره در رب دستا لامل ان خام خبز دک ما جهنم من الجنه والناس د پریانو د انسانانو اجمعین ټولنا نو المشابه خلق اختلاف کوونکی صرف په ډلو کې نه استاد خبره مخالفت کوونکی بومي دا ټول بستا په دې خبره باندې راجمع کیږي نه چې ګنته وای دا ټول په زما خبره ومني او مجتمع بشيو دا زب او دعوت ورکوم او دا ټول باندې کال مسلمانان شي سبب کې اختلاف کوونکی وي خو څه به داسي وي چې هغه باندې الله رحم وکي استاد هغه دعوت په غي ته فائدہ ورکړي وکلن او ټول نقصو چې دا ټول د چې بیان کو دمغه خبره نقصو چې موږ کیسه بیان هو علیک پتا باندې من انباء الرسل دا کسی د پیغمبرانو نه انبا خبر جمع ده دا خبرونه دي د پیغمبرانو ما نثبتو چې مونږه مضبوطو به بد ذریعہ سره فؤادک زړه ته تاسو ته اطمینان ورسیږي چې ګوره داسیم شي وي دي دا وکیم شي وي دي دا خبرم شوی دا د قوم ته وګوره لوط علی السلام کیفیت ته وګوره هود علی السلام کیفیت ته وګوره صالح علی السلام کیفیت ته وګوره چې نه مانی د نوح علی السلام قوم ته کیفیت ته وګوره چې بیماری ایوب علی السلام ته وګوره چې جیل کې یوسف علی السلام ته وګوره چې طاقت الله درکړه داوود علی السلام ته وګوره دا ټول الله بیان کړی دي د پاره د خپل ځان لپاره سبق خلک کور کې د مخالفت ته لوط علی السلام او دغه کیفیت ته وګوره دا غرګ نو دا کوم چې بیان شي بیا الله فرمایي وجاءک او راغ تا فی هذه بدی کیسو کی الحق صحیح خبره و موعظه و نصیحت و ذکر او ذکر د نصیحت للمؤمنین مؤمنانو د پاره یادګیرنه د مؤمنانو د پاره وقل او تو للذین او خلق تعالی یؤمنون چې ایمان نه راوړي اعملوا عملوا کی تاسو علی مکانتکم په خپل طریقې ان ذی عاملون ان بشکم چې یعاملون عمل کوون کی په خپل طریقہ وانتظروا او تاسو انتظار کوئ ان بشکم منتظروا تاسو سره انتظار کوون کیو ولله ولا تعالی د پاره غیب السماوات پټ شونه غیب د اسمانونو والارض او د زمکه و الیه او مغاله تعالی طرف ته یرجع الامر واپس بکړل شي کار كله اټول کارونه ټول فعبده بس خبر او من داغه عبادت کوا داغه وتوکل او ځان اوس پر علی باغ باندې وما ربک ان رب دستا بغافلین خبره عما تعملون اغملنا چې تاسو کوي اغن الله بخبر نه ده
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب